السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیرو ګرانو قدرمندو عزتمندو زیم دا صوبه خیبر پختونخوا نه صاحبزاده سہیل جاوید. ګرانو کتونکو نن په دې ویلاګ کې مونږه په سنټرل ایشیا کې یعنی جنوب ایشیا کې چې په کومه خطه کې مونږ یو په دې باندې به خبرې کوو چې د امریکای مستقبل بسی او مونږ به کم طرف ته ودرېږو. په دې سلسله کې به یو څو سرسري خبرې ګرانو قدرمندو عزتمندو ملګرو تاسو ته کوم. خو دې نه مخکې چې زه په دې باندې خپلې خبرې شروع کوم تاسو ټولو ملګرو ته دا خواست کوم چې زما دا چینل سبسکرایب کې او لایک کې هم کې. ګرانو کتونکو څنګه چې مو وې چیرې د امریکای مستقبل به په دې خطه کې په ایشیا کې سی نو زه به دا وایم چې په 12 اکتوبر 2022 کې د امریکای نېشنل سکیورټي سټریټجی دوه اهمه فیصله کړې وي. هغه فیصله کې یو فیصله دا و چې بھارت چې کم دی هندوستان چې دی یعنی انډیا چې وته مونږ وایو دا زما حلیف ته او زما بهترین دوست ته. دا د هغه یو فیصله و. او بل فیصله دا و چې چین زما بدترین دشمن دی. ګرانو کتونکو اوریدونکو کوم د امریکای د دوه فیصلو ته وګورو نو د پاکستان د لپاره دا یو ډېر د عجیبه صورتحال دی. ولې چې مونږ کو دې ته وګورو نو په خطه کې نو چین زمونږه بهترین دوست دی او بلکې دې پوری ویل کېږي زبا اردو کې وایم چې چین کی دوستی ہمالیہ سے بلندتر ہے کنا او چین ہمارا قابل اعتماد دوست ہے. نو چین زمون واقعي چیرې په ډیرو اهمو مرحلو باندې کله چې پاکستان مشکلات یو مازه کې نو ډیر زیات پاکستان سره تعاون کړی دی امداد کړی دی او کلم چې داسې پاکستان کې سماشي مسلې راغلي دي نو په هغه کې هم چین چې کم دی خپل کردار ادا کړی دی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده بل طرف ته هندوستان چې کم دی هغه زمونږه بدترین دشمن دی. امریکا وی چیرې دا زما بهترین حلیف دی او بهترین دوست دی. اوس دلته صورتحال ډیر واضح دی چې آیا په مستقبل کې به دا پالیسی چې کومه ده کو په دې باندې امپلیمنټیشن کیږي یعنی عمل درآمد پې کیږي نو بیا به ډیر عجیبه صورتحالي. ولې چې پاکستان کم په کومه تخته باندې ودرېږي چا سره ودرېږي امریکا سره ودرېږي او کو چاینا سره ودرېږي. ولې چې صورتحال داسې دی چې کوم زمون دشمن دی هندوستان نو هغه حواله سره و چې هغه زما دوست دی او چې څوک دې مطلب دا دی چې څوک هغه سره دشمنی کوي هغه زما دشمن دی. بل طرف ته هغه وی چې چین زمون چې کم دی دا بدترین دشمن دی نو چې چین ستا بدترین دشمن دی نو هغه د پاکستان دوست دی. اوس زمون د پالیسی سازو د لپاره ډیره یو عجیبه مرحله ده او وخت چې هغه لاړ شي نو کم طرف ته لاړ شي په کومه لاره لاړ شي امریکای سره ودرېږي او کو چاینا سره ودرېږي. ګرانو کتونکو دې وخت کې صورتحال تاسو ګوره چې زمونږ په دې ریجن کې یعنی په دې ایشیا کې د ډېرو ملکونو صورتحال چې کم دی هغه بدل شو. هلته داسې مسلې پیدا شوې چې د هغه ځای خلک وروتل د هغه ځای سټوډنټان وروتل اول ته د انقلاب په نوم باندې داسې مونږ ته شکل مخامخ راغی چې هغه کې بنگلادیش خصوصي اهمیت باندې دی. ولې چې دا ریسنټ واقع ده اوسنۍ واقع ده چې هلته د هغه ځای خلک وروتل او د هغه ځای خلک وروتلو وجوهاتو سپیشلی هغې کې جماعت اسلامي د بنگلادیش د هغې چې کم لیډرانو نو هغه تاسو ګورئ د 15-14 کالونو هغې په زندانونو کې چلو جیلونو کې چلو او د هغې خلاف انتقامي کاروی وې دې پورې چې کم لیډران د هغې په بنگلادیش کې هغې ته باقاعده پانسۍ ورکړې وي او خپل نجی جیلونه چې کم دي هغه دی جوړ کړی شي حسینه واجد چې پای کې به خپل سیاسي مخالفین چې کم دي دا اچولی او بنیادی انساني حقوق خلاف ورزي چې کوم دي هغه د دې ښکاره شوي دي په دې حواله سره سوري. نو بنگلادیش کې چې کم بنیادی انساني حقوق خلاف ورزي وي د هغې خلاف هم د هغه ځای خلک چې کم دي د هغې مطالبه کوي چې د شیخ حسینه واجد خلاف ته عالمي عدالت کې هم کیس اوچلولی شي
او تر دې پورې چې کوم په بنگلاديش کې د هغې خلاف چې کوم دی هم د قتل کیسونه درج شوي دي. یعنی جماعت اسلامي هغه ځای کې مین فیکټر او هغې سره د بنگلاديش د هغې حکومت د شیخ حسینه واجد حکومت هغه وخت کې یو دا غلطي هم کړی چې یاره د هغه ځای کمپس د سن 1971 چې کوم د بنگلاديش فوجیانو هغې چې کوم مړه شوي او د هغې چې کوم نورې قربانۍ هغې ورکړې وې معذوره شوي د هغه ځای فوجیان، نو د هغه ځای د هغې حکومت دغې فوجیانو ته د هغې بچو ته د هغې نور چې کوم خپلوانو هغې ته د خصوصي رعایت ورکړی چې سرکاري نوکرو کې به د دې خصوصي کوټۍ او دې ته به ترجیح ورکړی کېږي. دا کوټه چې دا شیخ حسینه واجد د ختمولو اعلان کړی، دغه وجه وا چې د هغه ځای هغه طلبه چې کوم سرکاري جابونو په سلسله کې به خپلې وروستو د تعلیم نه پس اپلایانې کولې او دا جابونه به حاصلول، په هغې باندې د جاب دا دروازې بندې شوې، نو هغې هم سړکونو ته راوتي او دغه شان د طلباو د جماعت اسلامي مشترکه پروټست په نتیجه باندې په بنگلاديش کې چې کوم دی حالات داسې پیدا شي چې هغه ځای وزیر اعظم شیخ حسینه واجده بھارت ته وتښتېده او د هغه ځای کنټرول چې کوم دی هغه فوج سنبال کړی و، هغې په خپل لاس کې اخیستی و، د هغې نه پس د یو بوري حکومت اعلان یې کړی او یو بینکر د بنگلاديش سره تعلق ساتلو والا محمد یونس چې کوم دی هغې د خپل ملک د عبوري وخت دپاره وزیر اعظم جوړ کړی دی. خو دې نه باوجود هم تاسو ګورئ چې په بنگلاديش کې چې کوم مذهبي دغه دي فرقې دي، مذهبي بنیادونو پورې چې کوم مقامات دي د مختلفو مذهبونو په هغې باندې هم بنگلاديش کې حملې شروع دي، خصوصا د هندوانو او د نورو مذهبونو او د هغه ځای چې کوم پنډتان وغیره دي هغه ټول بھارت ته وتښتېدلي دي. ایون دا چې دې وخت کې پوره امبیسي چې کومې دي د انډیا چې کوم دي هغه په بنگلاديش کې ختمې شوي دي، د هغه ځای ټولې عملې واپس تللي دي هندوستان ته او هغه 50 ساله غلبه چې کومه وه کم تسلط چې کم په بنگلاديش باندې د هندوستانو د هغې خاتمه شوې ده. د ذکر ما ګرانو کتونکو ځکه د بنگلاديش کو چې ولې د ریجن کې چې کومه ده د تبدیلۍ یو آغاز دی او د انډیا تسلط چې کم دی په دې ریجن کې مخکې کو تاسو ګورئ په سریلنکا باندې ختم شو، بیا په مالدیو باندې ختم شو، داسې اوس په بنگلاديش کې ختم شو. نو امریکا چې کم دا هغوی زما حلیف ته همدغه وجه وه چې هندوستان چې کم دی په دې خطه کې د خپل چودراهټ یو قسم خوب د شورونه لیدلی دي او اوس هم هغه په دې باندې قایم دی چې یاره زه د خطې ډېر غټ ملک یم. د دې احساس نه باوجود چې په دې خطه کې ډېر اهم ملکونه چې پکې یو روس دی، بل چین دی، بل پاکستان دی او ورسره ایران هم دی، نو دونه اهم ملکونه چې کوم دي په دې خطه کې دي چې په هغې کې بیا چاینا، رشیا، پاکستان او په خپله هندوستان چې کوم دی اټمي طاقت هم دی. نو زما په خیال د غلبې دا خوب چې کوم دی تر اوسه دا د هندوستان ناکامه ښکاري او داسې نه ښکاري چې هغه په دې خطه کې د امریکې په ذریعه باندې خپل دا خوب چې کوم دی دا به رښتیا طرف ته راولي. ګرانو کتونکو دې سره څنګه چې مووې چې ډېر د عجیبه صورتحال دی پاکستان دپاره چې هغه د چین طرف ته ودرېږي کو هغه د امریکې طرف ته ودرېږي، نو د دې فیصله زما په خیال دې وخت کې زمونږ پالیسي ساز هم ډبل مایند دي او هغې داسې فیصله نشي کولی یا داسې اقدام نشي کولی چې هغه دې وخت کې موجوده حالات کې چې کوم عالمي منظرنامه ده په دې کې دي یو طرف ته ودرېږي او زما په خیال دا ټول به هم انتظار کوي په اکتوبر کې چې کوم انتخابات د امریکې کېږي، ګوري دا چې د هغه ځای صورتحال څه راځي. اگر چې دې وخت کې د امریکې د انتخاباتو دا صورتحال دی چې د هغه ځای کملا هیري چې کومه ده په یو سروې دوران کې د هغې 52% ووټونه دي او د ټرمپ چې کم دی هغه 48% دي، خو لا ډېره لویه مرحله پاتې ده. دا دویمه مرحله ده د هغه ځای ګورو چې را روان وخت کې په دې کې په امریکې انتخاباتو کې څه پوزیشن کېږي او کم سیټ اپ چې بیا راځي. ظاهره ده چې د هغې اثرات چې کم دي هم به په دې خطه باندې خامخا پروزي. کو فرض کا ټرمپ غیر متوقع طور باندې راځي، نو ظاهره ده چې بیا به په دنیا کې د جنګونو دا مسله چې کومه ده دا به تقریبا څه حده پورې ودرېږي او هغه خو بلکې کلو اعلان کړی دی کو فرض کا ټرمپ ویلي دي کو زه رالمه نو زه به دا وسط ایشیا کې چې کوم دی مشرق وسطا کې چې کوم دی هغه زه اسرائیل فلسطین جنګ چې کوم دی دا به ودروم دا واده هم کړی ده.